زمونږ په ژوند کې یو ډېر لوی انعام او احسان وشو. ډېره لویه فیضونه الله کریم په موږ باندې وکړله چې الله کریم موږ ته نن یو عظیم الشان رز نصیب وګرځوله چې دا رز دا ډېره عظیمه رز ده. د دې رزې په عظمت کې، د دې رزې په لویوالي کې، د دې رزې د مقام او په شان کې څه شک او شبهه نشته دی. ځکه چې دغه رز ده چې دې ته یوم النحر ویل کېږي، د قربانۍ والا رز، د وینې تویولو والا رز، د څاروي د ذبح کولو والا رز. او دا داسې رز ده او په دې رزې باندې چې کوم عمل کړلی کېږي هغه یقینا الله کریم ته ډېر زیات محبوب دی، ډېر زیات غوره عمل دی. ځکه که په دغه رزې باندې یو سړی قرباني ونه کړي او د هغې په بدل کې کروڑو روپۍ هغه صدقه او خیرات کړي، غریب غرباو ته ورسي، کونډې یتیمانانو ته ورسوي، لیکن هغه واجب قرباني هغه نه ده کړې، د الله کریم په نظر کې د داسې انسان څه حیثیت نشته دی. ځکه د الله د پیغمبر حدیث دی چې من اراد من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. چې کوم انسان باندې قرباني ده د دې خبرې طاقت او وسعت لري چې په د باندې قرباني شته دی، د صاحب نصاب دی، بیا هم د الله پیغمبر فرمایي فلم یضحي، د قرباني ونه کړه، د لوی عبادت ادا نه کړه، د الله کریم د لوی حکم ادا نه کړه، د الله پیغمبر فرمایي فلا یحضر مصلانا، چې زموږ عیدګاه ته نه راځي. او بل روایت کې الله پیغمبر تاکید سره فرمایي فلا یقربن مصلانا، چې هرګز د زموږ عیدګاه ته نږدې هم نه راځي. ځکه چې د الله کریم په ترکې نننۍ ورځې باندې د قربانۍ نه اوچت بل یو عمل نشته دی. دا داسې یو عمل دی زما عزتمندو، دا د مشاهدې خبره ده او علم کې ده چې د قربانۍ عمل د کال په نورو موقعو باندې نه کېږي. وړوکی اختر د هغې باندې بله موقع ده، د هغې جدا شان دی، جدا مقام دی، او د لوی اختر یو بېل شان او مقام دی. بارا زما عزتمندو الله کریم من باندې دا احسان وکړ، د دې احسان شکر ادا کول پکار دی. لکه چې هر کله چې انسان د یو نعمت شکر ادا کوي، د قرآن دا اعلان دی چې لأزیدنکم، الله فرمایي زه به په دې نعمت کې اضافه کوم، په نعمت کې به تا لپاره برکت اږدمه، رحمتونه او برکتونه به تا باندې نازلومه. دا د شکر نتیجه ده. او هغې سره سره دا موږ ته د یو بلې خبرې هم تلقین کوي، د صبر، چې څنګه انسان شکر کوي داسې به نامناسبو حالاتو راتلو باندې صبر کوي. او هغه صبر د هغې نومونه چې کومه ذبیح الله سیدنا اسماعیل علی نبینا علیه الصلاة والسلام دنیا ته پیش کړې ده، تر قیامته پورې داسې نمونه به څوک پیش نه کړي د صبر والا، چې هغې دومره لوی حکم ته غاړه کېښله چې هغې ځان د ذبحې کولو ته ځان یې د حلالولو لپاره تیار کړه، او خپله باجان ته فرمایي د عرض کېږي چې باجان څه چې تا ته د رب حکم دی هغه کوه. نو بهرحال زما عزتمندو صبر او شکر دا دواړه عظیم الشان صفات دي. کوم انسان کې چې صبر راغی دی هم د الله محبوب ګرځي، او شکر دغه موجود و دیم د الله محبوب دی. حدیث مبارکه کې راځي چې د مؤمن مسلمان شان عجیبه دی، الله پیغمبر فرمایي، او دا هر معامله عجیبه ده. که د باندې تکلیف راځي، د باندې مصیبت راځي، د باندې پریشانی راځي، د باندې نامناسب حالات راځي، بیا په هغه حالاتو کې صبر کوي، خپل نفس قابو کوي، دا د لپاره خیر له انتهایي غوره خبره ده. او که د باندې د دنیا راحت راځي، د دنیا آرام پې راځي، مال او اسباب ورڅخه راځي، د دنیا خوشحالي په د باندې راځي، الله پیغمبر فرمایي دی شکر کوي فکان خیر الله، دا شکر د لپاره غوره. مطلب دا چې صبر کوي بیا هم د لپاره اجر او ثواب دی. د شکر ادا کوي الله کریم په نعمتونو باندې، انعامات او احساناتو باندې، بیا هم د لپاره الله کریم بې پناه اجر او ثواب یې. دا زما عزتمندو ما د قرآن کریم یو دو سورتونو نه مختلف آیات کریمه لوستي دي. د سوره بقره چې
دا قرآن کریم اول سپارہ دا تاکہ دا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تذکرہ اللہ فرمائی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ اللہ کریم خپل خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی بسو خبروں کے امتحان واقعا امتحان قرآن طور پر دے دا مخالفتونا ستا خدا بغاوتونا و سرکشیانی اور اللہ نافرمانی دا برداشت نہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور تازی اللہ کریم اور تا حکم دی یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم کہ اورا تیخشا و دا سلامتی والا بردا زمان محبوب و خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام مدرسے چند در ٹول پدے کی سواق لے جزاکم اللہ حضرات مفسرین لکی چونکہ دا حکم عام و یا نار دنیا کے پارا موقع باندے جے کم زیگی اور بلے دا آپ اخبلا مرشے اور بھائی کے دا غوروں دا نمرود والا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پارا بلکڑے ہو آغا اور جکم دین واغا مڑکی دا اللہ کریم اور تا دا حکم کرتے جے بردن یو خدا جے یخشا دویم دا جے سلامن سلامتے والا ہو کرتا مطلب دا جے دمرا یحیگا مجد ما خلیل تا بیام تکلیف ہوشی لگا جے بعد اوقات یو شیر دیر دیاتی یخشی اغام دا تکلیف باعث کرتا دمرا با یحیگی نا جے خلیل تا باغی باندے تکلیف ہو رسی دا غی اول امتحان چاہی بغور کے واچو لیشلا او آغا اور آئی خطرے کے سر برداشت کر اللہ کریم پا مخا آئی بارا امتحان کی کامیابی حاصل کر اور پسی پر دیم امتحان رازی حکم مرتنا دے کہ خپل اصلی وطن پریدا ملک شام تا سمیت خپل دا بچونا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل اصل وطن پریدی ملک شام تروانی کی گڑا اجاتے ملک شام تلاڈل اور بیا چکرہ ملک شام کے سلگا مدام ندی پاتی شوی بیا ورطا لباسنا بل حکم را دی چی خلیل اگر ورطا ندی اللہ خلیل مخ کی تدلل دی حکم دا دیزے ندے اور بیا آغا زی تزی چاہا بالکل بیابان چاہے کہ سشے انگا تردے پوری لگل لی جب مرغان کو مالتنو جنم گم زی باندے خانہ کعبہ و بیت اللہ دے دارا زی تکل راضی بیا ورطا جی خلیل استاغ دے کے حکم دے دے ساری دلو دلتا ساری کی دائیو امتحان ہو اس پر عباسہ بل امتحان شروع بیاوت اللہ کریم طرف نا حکم را دی چی خلیلہ اس پل بیبیم دا تا پریخ دلی خپل دا دی جولای دا پایس کرو بچے دیون دا تا پریخ دلی او دا دی دے ہم کوچ کول دیتلل دی روانی تللی تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام خپل بیبی پریدی خپل وڑو کے معشوم چی دا دیر دعاگانو سر رب حبلی من الصالحین اللہ کریم پدر کے دعا گڑی وجہ اللہ مانا یوں نے بکار بچے راکی فبشرناہو بے غلام حلیم اللہ والا یو بردبارا یو حلیم مزاجا بچے ورگ دا دیر دعاگان نرسوا بچے شوئے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سپ بیابان کی پریدی دا اللہ حکم پورا گئی او بدتلو کی دم رون واقعی والا دست چی اخبر بی بی دے خو اطلاع کڑے وے چی دلار لما تاسو دل تھے اللہ حکم دے بارال بی بی رستو نگوری آواز ورطا گئی چی منگلہ چرتا پرے دے آئی والا جواب نور گئی بیا ورطا آواز گئی چی راہو بیابان دے ززنانا ذاتی ما سکا بلولے گی راوڑی کے معشوم بچے دے تمنگلہ پدے بیابان کی ایک آواز چرتا پرے دے بیام جواب نور گئی پا مخراوان دی بیا خیر آرام دا خلیل بی بیوا آئی کی بیا تپوس کی چرا اللہ حکم در تشویرے نائی ورطمہ کے نو فرمائل جاؤ نائی ویجی اذن لا یضیعونا چکا اللہ حکم کئینا دا دیائی دا بی بی آغا یقینو دا اللہ ذات باندے اور بیا دا بی بی دا چوڑی کے بچے آغا تن دا پاک باندے لگی وہ پا تلاش کی دا محترمہ اگر منڈی دا صفا مروہ پدے غرون باندے وہ منڈی آگی بول دی تر قیامت پورے راتلن کو پارا عمرہ کا ان کے دے معتمر دے اور حاجی دے غیر بر اللہ کریم دا رکن کا زول دے چھ دا حضرت حاجرہ دا منڈا تڑلا
چا دې د پاره دلته سو قافله وګورما سو انسان دا معلوم شي یا څه دا وګور زه راته معلوم شي چې د خپل بچی له وبراړم بهرحال داغه کوشش کیا کامیاب نشوا وبرنه می آلېږي واپس راځي هغه سیدنا جبرائیل امین علیه السلام راځي ال داغه د پاره یو چینه را وخت کې چې ته زمزم ویل کی بهرحال زما عزت مندو سیدنا ابراهیم علیه السلام هغه خدا خپل دا اهل عیال دل تفریخي لیکن یعنی قتلو را قتلولا یعنی دیکھ بال دا پارا یعنی نگرانی دا پارا بار بار اتل موقع باندی بیادا کا بچے دے چدا لوگوں نے اوچت شا عمر زیاد شا اللہ کریم ورطاوز حکم کی خوب بوری چی بخوب کی آئی سنگا چی اخبر بچی تا بیا دا دے خبر وینا کی چی بچیا ما بخوب کی دا کار قتل لے جی انی اضبحو کا زتا زبا ما دلالوم قربانی کم تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام خوب پوری چی دا خپل بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام داما پرے باسل لے او دا دا زبح عمل کوما تو چونکہ دا پیغمبر خوب جگم دے داؤن وحی درجہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل موقع نشتره د اسماعیل علیہ السلام څخه جدا راغله او حضرت ابراهیم علیہ السلام څخه جدا راغله او سوسیا جوړ د پاره هغه ولا ګټ راچول دی ابراهیم علیہ السلام او هغه نه رکړ دې شړلې نن چې کوم جماعت کې حاجیان چې استنیولي هغه د حضرت ابراهیم علیہ السلام دی عمل یو یادګار بهرحال حضرت ابراهیم علیہ السلام دی فلما اسلم وتله للجبين هغه دوړو د الله حکم ته غاړه کې اخلا او ابراهیم علیه السلام خپل بچي په مځکه باندې پرې باسي بیا یو مخ یو غاړه چې کومه ده په مځکه باندې لګي دا بچي چې ابراهیم علیه السلام وسراول صلاح کوي لیکن دا خبره ده چې خدای په کار کې دا سلام مشوره دې را پارنو چې دا کار وکړو او ونکو بلکې خپل بچی ذهن قتلو خپل بچی تصور معلومولو چې آیا زما دا بچی دې ته تیار دی او کنه کار خو خامخا کولی د الله حکم دی لیکن دا بچی دې ته تیار دی او کنه هغه معمولی بچی نو هغه د حضرت اسماعیل علیه السلام حیثیت والا او هغه شان والا پیغمبر دی الله جوړو ګرځوي نو هغه خپل پلان ته دا خبره کوله چې ستجدوني ان شاء الله من الصابرین چا باجانا حکم جگم شوی دی او پورا کول دی انشاءاللہ دا ما دا صبر کوونکو نمومي یو خدای زمانه اولاد دی چې مور پلار اصل خبره ټول د مور پلار د تربیت وی مور پلار دې څنګه خپل اولاد تربیت وکي سال لدی هغه تربیت کې دی هغه په ژوند کې هغه خبره شامل وي نو مور پلار خپل د بچو تربیت داسې کوي کاغه چا نقصان کوي مور پلار په خوشاليږي کاغه چا راګټي راځي مور پلار په خوشاليږي کاغه چا د بد رضی مور پلار په خوشاليږي کچا ته کلمه قرآن ویلي الله د پیغمبر احادیث ویلي او کوم تربیت چې حضرت انبیاء د خپل اولاد کړ دي حضرت صحابه د خپل اولاد کړ دي حضرت تابعین د خپل اولاد کړ دي داسې تربیت د خپل اولاد پکار دي حضرت اسماعیل علیہ السلام تربیت یافته بچی دی هغه خپل پلار لا نا امید کینا د دې زمانه بچی کوي هغه وي د پلار بچی له د سوګلالي دوی له سوګلالي نه هغه ابا جان سره حکم چې درته شوی دی هغه پورا کوي ان شاء الله د په باندې صبر کوما او بیا بار راتو داون نکلدي چې هغه باقاعده تور باندې خپل والد سره د مشوره ورکړي چې ابا جان خپل په مخ باندې کپڑا وتړا سترګې پټې کا دا سړي چې زما په مخ باندې نظر ولګي او د الله حکم کې تاخير پیدا شي چوڑاګای دې ځکه چې دا د سبي عمل چې دا ډېر ضروري شي دا بچی دی چې هغه خپل والد ګرامي ته والد محترم ته د خبرې مشورې وکړي بهرحال زما عزتمندو حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بچی هغه مینا په ځنګل کې پرې باسي چوری او چاړه راخي په هغه سټ باندې لیکن علماء لیکل دي چې الله کریم هغه چوڑاګای او د سټ په مینس کې د پیتل یو ټوکړه هاي راکړی و چې یې څومره زور لګی هغه چاړه نه چلی او په دې کې حضرت جبرائیل امین علیه السلام د جنتی او ګډ راولي او باغ لیکل دي چې دا جنتی ګډو
کم چې حابیل قربانی ورکړې و او دا قربانی الله قبول کړې و هغه ګډ راغله دنیا ته او حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله دوباره چاړه راغلې ده چاړه سټ باندې راغلې شوې ده ذبح شوې ده ابراهیم علیه السلام خوشحالي کې چې ما خپل خوب پوره کړ کله سترګې را پرانیزي اسماعیل علیه السلام ډډې ته ولاړ دی کته ګډ چې هغه پټ دی الله کریم هغه تر قیامت پورې راتلونکي انسانیت دپاره